تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده. دا بزرګ بشر حافي نامې ده. وی دا حافي به ورته څه کوي چې دې په خیال یې پیګرځي په ځمکه باندې. الله په خپل انعامات ذکر کوي. الله فرمایي الله هغه ذات دی چې تاسو لپاره ځمکه فرش غوړولې ده. د کائنات بادشاه هغه چې کوم شي فرش غوړولې دي نو خلک شاهي فرش باندې سره پیزارونه دي. شاهي فرش دی کنه د بادشاه د محل فرش نو خلک سره پیزارونه دي. د بادشاه د محل کارپټ دی قالین دی خلک پای باندې سره د پیزارو نه ګرځي. ردی وجنه میزه خیال دې پیګرو په دې ځمکه باندې به پیزار نه پکو کول. ځکه دا الله رب العزت انعام دی. دا فرش دا ځمکه دا الله انعام دی. دې وجنه باندې قدر وکړه. دا خپل یو د للهیت د الله سره تعلق یو اعلی مقام ورنه سره پیزار ګرځیدل من نه دي. البته په مقدس ځمکه باندې په تکبر باندې ګرځیدل، په اکړ سره ګرځیدل، په ډوبونو باندې ګرځیدل، خرمستو سره ګرځیدل دا نه. الله په قرآن کې د دې صراحت سره ذکر کړی ولا تمشي فی الارض مرحا. په ځمکه باندې په تکبر سره په ډوبونو باندې او په اکړ باندې او په د خرطوم په شان ډوبونه مه وه. په عاجزۍ سره انکسارۍ سره ادب او احترام سره په دې ګرځه. نو عرض مې دا کو بشر حافي د ده معمول دا او ده به د الله دې نعمت دومره قدر کوه. د ده واقعات مشهور دي. دا یو ډېر بزرګ انسان تېر شوی دی. د وخت ډېر لوی ولي د شرابو عادي شراب به څښي. یو پیره د شراب په نشه کې را روان دی. د میخانې نه را روان دی شراب څښلي. په لار کې را روان دی. یو کاغذ یې په ځمکه باندې ولیده چې نظر یې په ولګېد په هغې باندې بسم الله لیکلي شوي وه. بسم الله الرحمن الرحیم د الله نوم دی. دې د شرابو په نشه کې دی او دا کاغذ یې راواخسته. دې پاک کو قضا په کپړو پسې ومږه پاک یې کړه. بیا یې ښکل کړ. د هغې نه بعد یې چرته یې کتل چېرته پاک ځای کې بره کېږي یو بره پاک ځای کې یې کېښودل. په هغه شپه باندې د هغه وخت د دور یو ډېر لوی ولي هغه خوب ویني. و چې بشر حافي ته ووایه چې الله موږ ستا ګناهونه معاف کړه او الله تا سره دوستي کول غواړي. تا خپل دوست ګرځول او جوړول غواړي. هغه بزرګ چونکې بشر حافي پېژنده چې د وخت یو ډېر ګناهګار او فاسق او فاجر بنده دی. دا بزرګ وایي چې دا خوب ته د شیطاني وخا په دې خپل خوب باندې شک شوی دی. وایي چې کله دغه شانتې یو شپې بیا دا خوب ولیده بیا یې ولیده نو هغه راغی بشر حافي معلومات یې کول. کور ته یې تپوس وکړو چې صاحب بشر حافي شته؟ هغه ویل چې صاحب خو کور نه وي دا ټیم شرابخانه میخانه کې ناست میکده کې ګورې صاحب. هغه لاړه هلته ورپسې. بهر یو کس ته ووایي چې بشر حافي سره مې کار دی او هغه ته آواز وکړي. ما ورته یاد کړ چې هغه راغلی. اچھا ورته د هغه بزرګ نوم ویلې چې صاحب دومره لوی بزرګ ستا خواله راغلی هم میکدې ته تا پسې راغی هم ستا تپوس کوي. دې حیران دی چې ربه دا دومره بزرګ انسان زما خواله راغی نو پته نه لګي ستا ته راوبسه واحد ذکر یو که سزا تذکره وي. ځکه زه خو ډېر ګناهګار یم. هغه وله خواله راغی ورته وایي صاحب د الله رب د طرف نه ما ته دا سویمه شپه دا استازې کېږي چې ته د بشر حافي ته لاړ شه ورته ووایه چې زه ستا سره روغه کول غواړم. چا سره روغه کول غواړم؟ د بشر حافي سره روغه کول غواړم. خپل محبوب جوړول غواړم. عقل ته اوبه ویسته. دا روان شو. د وخت یو ډېر لوی ولي وګرځېده. تپوس دې کوي چې
دا الله ذات خو بانی لټي د بنده لپاره خو اساس عمل سره دا اس عمل چې دا غي سره الله رب العزت زندگی بدل کړو ته خپل محبوب وګرځول خپل لوی ولی وګرځول دا سره روح کول غواړي دا سب عمل ستاره نور څه عمل مې نشته خو ما یو کاغذ باندې الله نوم لیدلو بسم الله دې لیکل شوی او کاغذ ما راوغسته پاک مې کو کل مې کو پاک ځای کې مې کې خو الله په دغه پوهه باندې دومره لوی مقام